نمشاغلونو ما شمانو مبارک ختم نمشاغلونو حافظانو مبارک مبارک شما شمانو دا قرآن ختم مبارک شما شمانو دا قرآن تاسو پزړګي کې دا پخوانه دا ارمان تاسو پزړګي کې دا پخوانه دا ارمان اے بلبلانو مبارک طالبانو مبارک تاسو د پردو او خپلوانو مبارک تاسو د خردو او د خپلوانو مبارک دا علم دین دا مدرسو دے سبحان اللہ نچ علم دا دنا را رسولے ترکو پا جامعہ صدیقیہ محلہ فیض آباد کو ہٹیان نمبر 2 چمکنی شریف کی دا ختم بخاری شریف او دا دستر باندے و چادر پوشی یو پر روحا او پر نورا پروگرام منعقد شو دی پروگرام مشرم الماء پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحبو پا دی پروگرام کی دا علماء و مشایخ سرا در علاقی خلقو پا یو گن شمیر تعداد کی شرکت کرے ہو پا دی موقع مقررینو کامیاب شوی طلباء تا مبارکباد ورکو او دا قرآن پا ذکر باندی زور ورکو پا دی موقع نابخوانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عقیدت گلونا اوران نکل دا پروگرام قربا دا جامع محتمم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب راغلو ملمنو تا پخیر راغیوی او دا مدرسی سالانہ کارکردگی اوران نکا مشر ملما پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحب پخپل خطاب کی کامیاب شوی طلباء تا مبارکباد ورکړو او وی د قرآن پس ذکر کی د دنیا او د آخرت کامیابی دا ما عندكم ينفد وما عند الله باق توسر چې سدي دا ختميږي او الله پاک سره چې سدي نو هغه باقی پاتې کېدون کې دي هغه ابدي نعمتونه دي نو د جنت هغه تاج هغه او پلار ته پسر شي مور ته پسر شي دا ډېر لوی اعزاز دی الله تعالی دې دا زمونږ نصیب کړي او الله پاک داسې د قدرتونو مالک دی داسې لوی شان دی چې د تاج بیان راغلی دی په حدیثو کې چې تاج به ورته په سر نو که داسې فرمایلی وي چې دستاربندي به کېږي پټکې به ورته په سر نو د حافظ صاحب پلار خو به خوشحاله و چې پټکې به راته په سر خو مور به وی چې پټکې به ماته په سر نو الله پاک داسې د لوی شان والا دی چې د هغه اعزاز دپاره د تاج انتخاب کړی دی او تاج چې دی نو دا سړي هم په سر او ښځې هم تاج په سر نو مور ته به هم تاج په سرولی شي او پلار ته به هم تاج په سرولی شي نو الله پاک دې زمونږ د کشرانو کې دا جذبه پیدا کی چې دی قرآن شریف یاد کی او دا غي په نتیجه کې بیا پلارانو ته او میندو ته تاجونه په سر شي الله دې دغه اعزاز او دغه عزت زموږ د ټولو نصیب کړي دا کم بچیان چې تاسو ګورئ او د الله رب العالمین د عظیم کتاب دوی د خپلو زړونو ته په ډېر تکلیف سره په شبګیرو سره په مشقت سره ښکته کړو دا صرف او صرف دوی دپاره سعادت نه دی دا صرف د دوی د والدینو کامیابي نه ده دا صرف د دې علاقې دپاره فلاح او کامیابي نه ده دا د عالم اسلام د تمام انسانیت خیرخواهي ده دا د تمام انسانیت کامیابی ده او دا د الله رب العالمین د دین د حقانیت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د حقانیت او د قرآن د معجزات کېدلو یو لوی ثبوت دی هر هغه بچیان چې دوی په صحیح طریقې سره په خپل مادری زبان په خپل پښتو ویلو باندې قدرت نه لري لیکن سره د دې نه د الله رب العالمین شپږ
شپږ آیاتونه کتاب هغه دوی خپل سینې ته ورواچو دا معجزه د کتاب د الله تعالی الحمدلله جامع صدیقیه کې سلور جنکو ختم بخاری شریف وکړه او کافی تعداد کې هر درجه کې جنکو خپل امتحانونه ورکړل او الحمدلله جی سکال زمونږ د وفاق د بناتو په حال هم زمونږ له الله په خپل را کړو دا د دې ثبوت دی چې الحمدلله دلته کې کافی تعداد کې جنکۍ سبق وایي او الکانو کې لس الکان حفظ وکړو شلو الکانو په ناظره باندې قرآن مجید ویلې او دا شانتې دا نور سپارې وغیرہ انعامات تقسیم شول په امتحاناتو کې الحمدلله کافی تعداد موږ سره موجود دی او د دې نه علاوه په سکال زمونږ ورکوټې دورې پورې الکانو سبقونه ویل د بنینو د بناتو دواړو شعبو کې الحمدلله کافی تعداد موجود دی زه د علاقې خلکو ته دا دعوت ورکوم چې دا زړه درسګاه ده د پخوانۍ زړې عقیدې د دیوبند علماو د مولانا حمدالله جان صاحب رډاګۍ د مولانا حفیظ الله صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب د هغې د عقایدو د مولانا عبدالسلام صاحب د پیر سباق شریف د هغې د عقایدو ترجمانه ده امید لرم چې نوې لړاګانو نه به خلک ځان به بد ساتي او هغه زړه عقیده هغه به راټینګوي الله پاک دې جمله څومره خلک چې شامل شول ټول لري الله پاک ښایسته بدلې ورکړي او نعمت سبحان دې الله ډېر خوشحاله کړي ځکه چې هغه د ټولو مدارسو بالعموم او بالخصوص د جامع صدیقی ډېر خدمت کوي الله پاک دې ټول له ښایسته بدلې ورکړي په اخره کې د ملک قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا اور پیش شوه نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی